أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما سورة الواقعہ 25 نمبر آیت پر 25 نمبر آیت کی ہم د جنت احوال ذکر کی گئی، د جنت نعمتوں ذکر کی گئی. اللہ تعالیٰ فرمائے کہ لا يسمعون نبا اور د جنتیان خلق فیها بر جنت کی لغوا عبس خبری ولا تأثیم او نه د ګناه خبره. دنیاي نظام د جهر سره برابر شي، خلک کې پالتو چې کله لګیا شي سړي باندې بوج د ګناه بحث راوغه سره چې انسان باندې بوج د غزان له وبالي د جنت احوال لسه د شپږی کې به د ګناه او د پالتو خبرو محبرونه هم نه دا به یو بل نعمت شي. الا قیلا سلاما سلاما، مگر دا وینا بکیږي چې سلام سلام، یعنی سلامونه بچول کیږي، فرشتي به سلام اچي، جنتیان به باندې سلام اچي، د سلام आवाज برازي. دین علاوه عباس پالتو بکواسونو خبرې قصې دروغ رښتیا بر سره نه. واصحاب اليمين خواندان د خی طرف یا د خیلاس، ما اصحاب اليمين سمر خدي خواندان د خی طرف. د یمین موږ معنی کړي وي چې یمین د معنی د هغه کسان چې په قیامت په ورځ به خی طرف باندې روان شي، یا هغه چې په خیلاس کې به عمل نامه میلاو شي. دغه څومره خدي خواندان د خیلاس فی صدرین دا په بیرو باغونو کې وي مخزود، هغه بیرې چې د غنو والا نه وي. صدره بیرې ته وي، مخزود هغه بیرې چې دغه نه د غنی منی کټ شوی دا ازغي بکی نه خالص صفای. نو د جنتی بیرې د دنیا د بیرې نډيري بدلې دي. عام طور عربو خلکو د بیرو سره واسطې وي، نو دوی د عربو د بیرې سره مشابهت چې بس تک بیرو ته ګوره رسې بیرې دي، خو دومره فرق شته چې ګورې غنی بکی نشته. وطلحین او کیلی منزود لاندې باندې د کنګوري به داسې دومره ګڼ لان باندې وذل ممدود او سوري وګدو وماء مسكوب او بو روان جاری وبوي. نو جاری وبو سوچند به اختیار در ولاړو بو ام نعمت ته، لیکن روان وبو ډېر لوی نعمت. وفاکهه میوه وی کثیره ډېر زیات، لا مقطوعه چې نه ختميږي ولا ممنوعه او نه به پابندي لګي، نه به منع کیږي. دنیاي میوه د چې موسم تیر شي ختم شي بس ختم شي نو مقطوعات شي، او یا د چې میوه خډر شي خو باغې څوک نگران مقرر چاله ورکوي نه، نو هغه ممنوعات دي. او جنت میوه د سینې د چې موسمونو کې به ختمي ته پکې نشته، مقطوعات نه دي، موسمي نه دي. ولا ممنوعات نه به منع کیږي، بندیز به لګي، نو څوک منع کول کې به هم نه جتا دي منع کی چې تم استعمال. وفرش او بستری مرفوعه وجت، فرش جمع د فرش د فرش بستری د هم وي، او فرش د تعبیر د زنانه نه هم کې دي چې زنانه به مرفوعه وجت. زنانه د ډېر استراحاتو کې فراش هم ویل کی، سنجه حدیثونه معلومیږي چې الولد للفراش. نو ځینې علماء راځي د چې فرش په معنا د بسترې سره دی، او بستر او چې د زګي د دې جنتیان بسترې به هم پیړي لوړی وي، اما دا بر په کټونو تختونه باندې نو خبوچت شي. دغه شان کې د دې چتواله په اعتبار د مرتبه سره همي چې د جنتیان بسترې مرتبه په لحاظ سره به ډېری بلند دي د دنیا د بسترونو. دا یو معنا، او دوی معنا دا چې وپورشین او دوی سره به زنانه مرفوعات د لوی درجو والا چې دغه حیثیتونه دغه صفات او د هغه کمالات ور ډیر زیات بلند دي او چې په دنیوي زنانه شانته کمزوري پکې نه وي. نو فروشن او زنانه به مرفوعات او چته مرتبه والا. ان انشأناهن یقینا پیدا کړی دي زنانه او در جنتی زنانه چې کوم جنتیان سوستيږي الله به موږ دا پیدا کړل انشاء پیدا کول سره एकदम موجوده طریقه باندې پیدا کړی دي. فجعلناهن من غرزول د زنانه در ابکارن پیغله ځوانانه دې څنګه کې جنتی زنانه او باس ته الله تعالی دم په موجوده طریقه باندې پیدا کړی. دا څه مطلب؟ او جنتیانو د پاره پیدا کړی دي. یو درجه جنتی حور چې کوم دي نو هغه د څه پیدا شوی دي جنتیانو د پاره چې د هغه ولادت نه چې د نمور نه پیدا شي ماشومان بیا غړ شي دي نه دي بل شان پیدا شي همدغه شان را پیدا شي. او دې باندې چې کوم زنانه چې دنیوي زنانه دنیا کې نارینه سره یي او د جنتی شي نو دې پیدایش هم اته کې بل شان انداز باندې وشي. بل شان انداز باندې چې کوم زنانه په دنیا کې معذوري بیمارانی بډایګانی شوی سرونه سپین شوی نو دا په دې شکل کې نه دا بل پیدایش سره را پیدا شي چې هغه بر ځواني پیدایش
صحت نو بیخي روغي بیخي بزوانی جنتیان نارینه او زنانه به ټول د 3 کالو په عمر کې نو بده وجه باندې انشاء هغه زنانه سره هم تعلق شي کوم دنیوي زنانه چې پیدایش په طریقه باندې دي د دینه معذورتیا کمزورتیا بډایتوب د هر څه به ختم شي بزوانه شکر کې برا پیدا شي او دې باره کې د عائشه رضی الله تعالی یو روایت هم نشته دی عائشه رضی الله عنها فرمایي چې کور کې ناس د منظمه خاطر زنانه راغلي زما ترور و پدې کې او دا بډای و پدې کې نبی عليه السلام راغی نبی عليه السلام تاسو کې زنانه څوک د ما ورته زما ترور ده نو هغه نبی عليه السلام ویل چې جنت ته بډایګانی د سرت لینش نو زنانه بجړاش او ویل چې دا خو د رګرانه خبره ده چې د الله پیغمبر و چې بډایګانی نه ځي خو بیا بجو نه ځي زبده پاتې کېږي منه نبی عليه السلام ته اوسراز خوش طبيعه ولا نبی عليه السلام ورته ویل چې ګوره ته جاړه مو تسری ور ورکړه بډایګان چې جنت نه ځي نو د سیم معنا معنی چې بډایګان و د بډایتوب په شکل کې جنت نه ځي په دې حالت کې باندې زیاده بزوانش او ځوانه شکل کې 3 شکل عمر کې بروغ صحتمن ځوانان خزي بشي جنت ته بلاړي او دا آیات بیا ول واست چې ان انشأناهن انشاء وجعلناهن نمنګر زولي حقیدر ابکاران ځوانانی اور بنجدبا مینه کوونکې د خاوندانو سره در زنانو ځان صفات د کوم زنانه د خاوندانو سره وفاداری دغه خلکو ژوند ډېر خسته کوم زنانه د خاوندانو سره کرکه نفرت او غداری لري بایکاټ او کرکه لري او په دې معاملاتو کې سره غداری کوي هغه زنانو سره ژوند ترول کافي مشکل شکران شي بیا دغه زنانو هیڅ خون نه هغه ژوند خون نه نو جنت زنانه چې کوم بدلی دي هغه عربن به مینه کوونکې به دا به بل ویني عمل شي اطرابن انزوري به اطراب جمع تربتن نو تربه هغه زنانه ته ویل کېږي چې ماشوموالي کې وړوکوالي کې د بل کس سره د بل زنانه سره د بل کس سره په خاورو کې لوبي کوي د خاورو د لوب انزوري چې کوم نه ته اطراب ویل کېږي نو جنتي زنانه او نارینه خپل منځ کې به د بیخي انزوري د غاټو عمر کچي عمر والا پکې نه او د ځان لنیامت ځکه چې زنانه او د نارینه عمر کې چې کله فرق زنانه عمر ډېر زیات شي یا د نارینه ډېر زیات بیا د منځ کې ژوند خون نه نو دغه بد سینې دا بل نعمت چې اطرابن به انزوري به لاصحاب اليمين د بار د خوندانو د خیلاس د ټول نعمتونو ما خلکو ته ملایوي چې کوم خیلاس ولات ثلة من الاولين یو لوی جماعت به د اولنو خلکو نه مخکې موږ اولنو کې خبره کړې ده چې دینه مراد آدم علی السلام نه راواله د نبی علی السلام پورې امتونه هغه مراد وثلة من الاخرين او یو لوی جماعت به د ورستانو نه وي د دې اصحاب اليمين یو لوی جماعت یو لوی ډېر پر د اخیری امت نه یوازې تیار شي دا د امت فضایل هم دي چې آدم علی السلام نه راواله نبی علی السلام پورې د اصحاب الیمین یو جماعت به جوړ شي او د نبی رسول الله نواده قیامت پورې د اصحاب الیمین ځان غټ جماعت به جوړ شي د دومره امتونو مقابله کې به ځان غټ جماعت او اصحاب الشمال خوندان د ګس داس دې ځکه نه خو د جهنميانو بس چې کوم د عمل نامه به ګس داس باندې میلاو شي یا د قیامت په ورځ باندې به ګس طرف باندې روان کړي شي نو خوندان د ګس داس ما اصحاب الشمال څومره بد دي خوندان د ګس داس یعنی څومره بد حال وي د خوندانو د ګس داس والاو پی سموم و حمیم دیو بگرم و هواگانو کی اب گرم و بو کی بھئی جہنم گرم هواگانی گرم و بو و ذل من یحموم او بصورو د لګو کی بھئی لګو لاندې بھئی بر کوس بلمبی بر بلګي خطر لاندې به دوی پراته د لګي لاندې ووري نو بس دیو په اور کې پراته لا بارد جنہ بدغه زی یخی ولا کریم او نو صد عزت زګی نه نو به دې عزت من خاريږي او نو به یخواله معلومیږي انهم یقینا دوی کانوا قبل ذلك لدينا مخي مترفين عيش پرس جهنم درتل اسباب ذکر کیږي چې انسان جهنم ته ولزي ولې جهنم مستحق جوړیږي نه پدې وجه باندې چې انهم یقینا دوی کانوا په دنیا کې قبل ذلك لدي اخرت نه مخي مترفين عيش پرس خلق عيش پرس چې کوم دې پرس پارسای کې د ژوند اخري هدف ته ویل کیږي چې د خپل ژوند اکثري حصہ به کم څه کې خرج کې دغه ته پرست دغه شي پرست شي نو کته د خپل د ژوند اکثري حصہ به مال دولت ګټلو کې خرج کې نو دنیا پرستی شو کله د ژوند اکثري حصہ د وطن د لپاره قرباني وطن پرستی شو کله قوم د لپاره قرباني قوم پرستی شو کله نفس غلامۍ کې تیرې د نفس مطالبات په منی دا نفس پرستی شو نو په دې طریقه باندې د دې جهنميانو یو سبب دا د تبع عيش پرست دنیا پرست خلک د دې خو خدا وجه بس مال دولت او دغه شاند کې وحده مرتبه راجمه کی ځان حاصل کی حرام او حلال پرخت بګونه شي ظالم مظلوم پرخت بګونه شي پدې کې جایز ناجایز ته ولکه شي اوس طریقه باندې پیسې وحده حاصل شي
دې ته عیش پرستی ویل کېږي چې د دین د خاطره د دین د وصول نه بګسړی ورتیر شي. مطلب خوشاله ده هم ویل کېږي چې دا خلک په خپل مال دولت او خدای باندې په خوشاله په دنیا کې هغه خوشحالي په وجه باندې به تکبر کاوه او د تکبر به دې حتی رسول چې د دین نه باغیان شي. وکانو او دوی یسرون همیشواله بکو علی الحنس العظیم په لوی ګناه باندې ګناه کبیره به مستقل کوله ګناه کبیره به سره پر خودنه. وکانو او دیو یقولون ویل بی اذا متنا ای هر کله چې موږ مړ شو وکنا ترابا موږ شو خاوري وعظاما اوړو کی ائنا لمبعوثون ای موږ دوباره ژوند کیږو یعنی قیامت نه بس هم منکر شو. او آباؤنا الاولون یا زمون پلاران مخکینی هغه ژوند کیږي یعنی د قیامت د دوباره ژوندونه د خلق منکرو. قل ورته وا ان الاولین والآخرین یقین اولنی ورستنی لمجموعون دی برا جمع کیږي الى میقات یوم معلوم اغه نیټه د ورځې معلومه ته د ټول بر خلک بر ژوند کیږي الله تعالی مخامخ کیږي. ثم انکم بیقینا تاسبا ای کافرانو ایها الضالون ای گمراهانو المکذبون نسبت دروغ کوي قیامت نه منئ لاکلون خوراکونه بکوي من شجر من زقوم د ونی د زقوم نه دا د غنو والا بوټي فمالئون دی بردکای من حلبتون داغې نه خېټه ځکه خون خو پاکستان ته ډکول دي نو خېټه به ډکای فشاربون اسكب عليه من الحميم داغې د پاسه نه ګرمي وو هغه بو چې کوم روایتو کې دي چې کله دی وسکی کورمي متلاند راوځي او بیا ورته ګروږي فشاربون دی وسکل کوي شرب الحیم بشاند سکلو د تګي وخارو د ګرمو خړکېدل بوته په دسه ولاړ رس بسکیله کې وخت چې خطګي شي به بور اپری وسی خلی به کې بندري خلی د وباسي نه دغه شامه د ګرمو خړکېدل بوګه به ډیره سرونه ورکړي د خلی به کې ورکړي سکي ډېر تند د وجنه الله تعالی هذا نزلهم دایمن مستیاده د خلکو څه د سپکاري یوم الدین په ورځ د قیامت باندې